من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دغزي پوری د آدم علیہ السلام د واقعی صحیح ذکر شو چې پای کې د آدم علیہ السلام تخلیق بیا د الله پاک هغې ته یو اوچت حیثیت د علم په وجه باندې هغې ته ورکول د الله پاک په مقرر کړي جنت کې د هغې څه مودې پورې پاتې کېدل د شیطان په دوکه د هغې نه بهر کېدل دا ټولې خبرې په داسې انداز باندې ذکر شوي چې د الله پاک یو فیصله وه خو الله پاک هر کار په څه حکمت او په څه طریقه باندې کوي د هغه طریقو وضاحتونه پکې وشو چې کم کار په کومه طریقه باندې وشو او په دې کې چې د آدم علیه السلام طرف ته کم نسبت کیږي د هغې وضاحت هم الله پاک قرآن مجید کې په خپله فرمایلی دی ولقد عاهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما دا کار د آدم علیه السلام ګناه نه وه بلکې د نسیان په وجه د هیرې په وجه باندې هغه نه دغه کار شوی دی انو آینده زمانه کې چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راغی د هغې نه وروسته به هم دغه شانې انسانان راځي انسانانو کې به بیا دغه کمزورۍ هم ټولې وي او بعضې د انسانانو کمزورۍ به د نورو نه زیاتي او د هرې کمزورۍ به خپله خپله نتیجه په دغه کې به بیا ځینې خبرې داسې چې هغه به یو سړی ارادتن قصدن عمدن کوي دا یې به بیل شان نتیجه او کم ته په خطا کې کېږي دا به بیل شان نتیجه نو دنیا دا ژوند ټول په دغه حواله باندې روان دی د ټولو انسانانو نو الله پاک وایي چې تاسو خو مې دنیا ته ولېږلی خو دې دنیا کې به زما د طرفه تاسو ته څه طریقې کار راځي د ژوند تېرولو څه طریقه به درته راځي او نو اوس دغه کې به بیا ستاسو امتحان شروع کېږي چې دغه د الله رالیږلي هدایات د هغې مطابق څوک ژوند تېروي وسه به بېغمی څوک مخالفت کوي نو هغې ته به سزا میلاویږي نو کله کله دغه سزا الله پاک دنیا کې هم ورکي کله د دغه تابعدارۍ انعام په دنیا کې ورکي نایې لپاره بیا مثال د بني اسرائیلو ذکر کوي چې دغه واقعات تیر شوي د بني اسرائیلو چې هغې ته الله پاک په دنیا کې ډېر زیات نعمتونه ورسره کړي وو احسانات یې ورسره کړي وو چې چا پکې نافرمانۍ کړې وي موقع په موقع هغې ته هغه سزاګانې میلاو شوي دي او څه سزاګانې آخرت ته پاتې دي نو موقع سره به انشاءالله بیا دا خبره کوو قلنا اهبطوا ویلمنگا اهبطوا کشی منها د دې جنت نه جميعا ټول کشی فاما یاتینکم فاما په معنا د متا ما فمتا ما یاتینکم کلم چې راغی تاسو ته دنیا ته چې لاړئ نو کلم چې تاسو ته راغی نو اکثر تاسو علماء کرامو نه اورئ دلته دا لفظ داسې دی دا د دې په معنا دی موجوده لفظ قرآن کې داسې دی خو معنا یې په دې لفظ باندې کېږي نو دا چونکې تاسو ته ابتدا کې خبره کړې وه چې وهذا لسان عربي مبین دا قرآن مجید عربي مبین ژبه کې دی نو عربو چې په کوم انداز د یو بل سره مکالمې او خبرې کولې په کوم انداز باندې د تېرې زمانې واقعات بیانول په کوم انداز باندې یو بل ته د نصیحت خبرې کولې د مثال په ذریعه یو بل پوه کو نو قرآن مجید د هغې هغه انداز را خپل کړی دی څنګه چې الف لام میم کې مونږ خبره کړې وه چې حروف مقطعات اغیم په خپل کلام کې استعمالول نو قرآن مجید هم هغه شان استعمال کړو چې چرته کافران دا اعتراض ونه کړي چې دا خو زموږ د دې په شان عربي نه ده
دا خو بل شان عربي ده. نو هغه اعتراض د هغې خو په خپل ځای باندې، خو الله پاک هغې چون کې پوهه کول چې په هغه زمانه کې کم خلک موجود وو نو خو د عربۍ ماهرین په عربۍ پوهېدل، نو الله پاک د هغې په انداز کې هغې پوهه کړي دي. دې وجې نه کم ځای کې چې کم لفظ داسې راشي چې موږ وایي دا د دې په معنا دی، نو دا عربو دغه شان استعمال کړي دي، ځکه قرآن هم هغه شان استعمال کړي. نو دلته فإما مونږ وي دا اصل کې دی فإن ما، نون دی د دې میم نه مخکې نون دی. نو دا د تجوید قاعده ورسره هم یاده کوي چې کله د نون ساکن یا تنوین نه وروستو شپږ حروف دي چې هغه راشي، نو دا نون ساکن یا تنوین به په هغې کې مدغم کېږي، ورننوځي به پکې. ادغام معنی نستل، نو د هغې مجموعه ده یرملون. یرملون شپږ حروف دي چې کله د نون ساکن یعنی هغه نون چې پای غوړندی دی یا تنوین دوه زورونه دوه زیرونه دوه پیښونه دا یې نه وروستو دا شپږو حروفو کې یو حرف راشي، نو دغه نون او میم به ورکېږي. دا نون او نون ساکن یا دا تنوین دا به ورکېږي، ابه نه ویلی کېږي. په دې یرملونه کې بیا لام او را داسې حروف دي چې په دې کې بیا غنه نه کېږي. مخکې تاسو ته تیر شو اولئک علی هدی من ربهم، من ربهم، نو د ربهم نه مخکې من دی، هغې کې نون ساکن دی، خو پکې د سر اړو ویلی کېږي نه، وروسته پسې را راغلی ده نو هغه نون پکې د سر اړو ښکاره کېږي نه. خو چې کله د دغه را او د لام نه علاوه نور حروف راله، دا څلور حروف راله، نو بیا به دغه نون آواز ښکاره کېږي. نو په یرملونه کې یو میم هم دی، یو پکې میم دی. نو چې کله د نون ساکن نه وروستو میم راغی نو دلته فإن نون و، خو چې کله ترې وروستو میم راغلی دی نو هغه نون ورک شو او میم ته ورننوتو. نو چې کله نون میم ته ورننوتو نو دوه حروف چې په دې عربۍ کې کم ځای کې راځي او هغه یو ځای کېږي، نو د هغې نه به مشدد حرف جوړېږي، هغې باندې به شد راځي. د دغې نه مخکې دغه تېر شوی ولا تقربا هذه الشجرة، شجره باندې په شین باندې په شین باندې شد دی، نو دا دوه شینونه یو ځای شوي دي، هغې نه دا مشدد حرف جوړ شوی دی. دغه شانې یأتینکم په دې کې هم دغه شانې دوه یو ځای شوي. نو دلته فإما دا اصل کې و فإن ما، او معنی یې څه ده فمتا ما، کلم چې تاسو ته راشي. فإما یأتینکم پس کلم چې راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن څه هدایت څه لارښودنه، فمن تبع هدایا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت زما د لارښودنې فلا خوف علیهم نه به وي یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. فلا خوف علیهم، خوف او حزن لږ فرق علما کرامو کړی دی. خوف هغه یرې ته وایي چې د سړي د خپل ځان باره کې ځان له په دې فکر کې چې څه به کېږي، او حزن هغه فکر ته وایي هغه یرې ته وایي چې هغه د سړي د خپل ملګري په حواله باندې، خپل ملګري په حواله باندې دا فکرمند دي چې چېرته زما دې ملګري ته څه نقصان ونه رسي. نو ملګری هغه پلار هم کېدی شي، رور هم کېدی شي، ښځه بچی هم کېدی شي، دوست هم کېدی شي. لکه په هجرت په سفر کې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه غار ثور کې پناه اغستې وه، نو چې کله کافران د هغې په لټون کې راله او ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته غلي غوندې وي، که خپو ته یې وکته نو ویې لیدو، که خپو ته یې وکته مطلب که ښکته یې وکته نو بس مونږ یې ولیدو. نو هلته نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې پوه و چې د ابوبکر سره د ځان فکر نشته، دې زما باره کې غمجن دی. نو نبی علیه السلام ورته دا ونه وی چې لا تخف، ته په ځان مه یارېږه، بلکې ورته وی لا تحزن، زما فکر مه کوه، لا تحزن، زما باره کې مه غمجن کېږه، زما باره کې فکر مه کوه، ان الله معنا. بیا چې ورته دا وایي زما باره کې فکر مه کوه، نو بیا هم ورته دا نه وایي چې ان الله معیه، الله زما سره دی، الله موږ دواړو سره دی، الله به ستا هم حفاظت کوي او زما به هم حفاظت کوي، ته زما فکر مه کوه. نو حزن هغه غم او هغه فکر ته وایي چې هغه د سړي د خپل دوست د خپل ملګري په حواله باندې. نو الله پاک وایي چې دغه متقیان خلک کوم دی د هدایت مطابق چې ژوند تیر کړی دی، نو دی به ځان له هم فکرمند نه او د خپل ملګري په حواله به ورسره هم څه حزن نه وي، څه فکر به ورسره نه وي، ځکه چې ده د چا سره ملګرتیا کړې به هم د په شان خلک
هغه هم د پشان خلک. حدیث مبارک کې راځي کنه الرجل علی دین خلیله، هر سړی د خپل دوست نه متاثر کیږي، د خپل ملګری نه متاثر کیږي. فلینظر احدکم الی من یخالل، نو تاسو کې یو سړی دا نظر کوي چې د چا سره دوستانه کوم، د چا سره تعلق ساتم، د کم قسم سړي سره ما ناسته پاسته ده. او نو که داسې قسم سړی چې هغه کې څه داسې کمزوري هغه د آخرت ته نقصان رسولی شي، نو اول خو د هغه د اصلاح کوشش وکړي، اول دا فکر وکړي چې دی د دغه خپلې غلطې نه راوګرځي، په صحیح لار روان شي، دی دې پې اثر انداز شي. خو که کله ورسره دا تسلي وشوه چې د ما خبره په ده باندې اثر نه کوي، الټه ما ته د ده نه نقصان خطره ده، نو تعلق دی ورسره کټ کړي، بیا د هغه سره دوستانه نه ساتي. دی په دې پوه شو چې ما ته د ده نه نقصان جوړېږي. نو چې کوم سړی په خپله په هدایت دی او د داسې کس سره تعلق ساتلی دی چې هغه د ده د وجې نه په هدایت راغلی دی، او یا هغه د مخکې نه په هدایت و ځکه ورسره د دوستانه کړی، د هغه باره کې مې فکر نه چې ما ته الله کامیابي راکړم، ده ته به مې ورکړي. والذین کفروا، کسان چې کفر یې کړی، وکذبوا بیااتنا، تکذیب یې کړی زموږ د آیتونو، اولئک اصحاب النار، دغه ملګري د اور دي، دغه د اور ملګري یعنی اور ته تلونکي خلک دی. هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه وي. نو چې کله الله پاک بشارت ایا مؤمنانو ته د خوشحالۍ خبره ذکر کی، نو کافرانو ته سره تخویف هم ذکر کی چې چا د الله دغه هدایت نه دی منلی، د الله د نافرمانۍ ژوند یې تیر کړی دی، نو الله پاک وایي چې هغوی به جهنم ته ځي. نو یا بنی اسرائیل اذکروا، ای بنی اسرائیل تاسو یاد کئ نعمتي التي زما هغه انعام انعمت علیکم چې ما انعام کړی تاسو باندې. نو کم انعام ورته الله پاک یادوي. بنی اسرائیل څوک دي؟ دا انبیاء کرام چې څومره تیر شوي دي، خصوصا هغه انبیاء کرام چې د کومو ذکر الله پاک قرآن مجید کې کړی دی، نو د خپل نوم نه علاوه د هغې څه داسې نومونه هم شته چې هغې باندې هغې مشهور دي. نو ځینې مشهور شو نومونو ته لقب ویلی کېږي چې یو سړی پې مشهور شي او د هغه دغه خپل نوم نه وي، څه صفتي نوم داسې وي چې هغه صفت هغه سړي کې موجود وي، نو هغې ته د هغه لقب ویلی کېږي. او کله یو سړی د اب یا د ابن په وجه باندې مشهور شي، په نوم باندې مشهور شي، لکه ابن قاسم، تاسو اورئ چې ابن قاسم محمد بن قاسم، نو دا خپل نوم محمد دی، خو بن قاسم باندې هغه مشهور شوی دی، ابن قاسم چې ویلی کېږي، خلک ته هغه مراد اخلي. دغه شانې که د پلار په نوم باندې سړی مشهور شي، لکه ابو بکر، د پلار نوم ورسره ولګوي، بکر د ابو بکر رضی الله عنه پلار نوم نه دی، خو ابو بکر دغه شان هر څه نوم چې سړی راواخلي، خو چې ابو یا ابن ورسره ولګوي یا بنت د چا لور په هغه حواله باندې نوم مشهور شي، نو دغه ته کنیت وایي. بیا اب یا ابن چې ورسره راشي، نو هغه نوم ته کنیت وایي، په هغې باندې هغه مشهور شوی. نو لقب او کنیت کې دغه فرق دی. نو انبیاء کرام چې کوم تیر شوي دي، لکه آدم علیه السلام دی، نو د هغه لقب دی صفی الله، صفی الله، د الله غوره کړی شوی. دغه شان نوح علیه السلام د هغه لقب دی نجی الله، د ابراهیم علیه السلام خلیل الله لقب دی، د اسماعیل علیه السلام ذبیح الله لقب دی، د موسی علیه السلام کلیم الله لقب دی، د نبی علیه السلام ابو القاسم کنیت دی، او لقبونه خو ډېر شي دي، نو صفتي نومونه چې کوم دي ټول لقبونه دي. نو دا په دې انبیاء کرامو کې یو یعقوب علیه السلام هم تیر شوی دی، دا د ابراهیم علیه السلام نوسی دی، د اسحاق علیه السلام زوی دی، او فلسطین کې علاقه د کنعان ورته وایي. دا اسحاق علیه السلام هلته و، او د دې اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام چې د هغه لقب دی اسرائیل، دا د عبرانی ژبې ټکی دی. په عبرانی کې اسراء بنده ته وایي، اسراء بنده ته وایي په معنا د عبد باندې، عبد معنا بنده، لکه موږ وایي عبدالله د الله بنده، نو اسراء دا بنده ته وایي، او ایل په دغه عبرانی کې الله ته وایي، نو د اسرائیل معنا شوه عبدالله. دا د یعقوب علیه السلام لقب دی، اسرائیل د الله بنده، عبدالله معنا ده. او بنی اسرائیل چې شو، نو د اسرائیل علیه السلام اولاد، د یعقوب علیه السلام اولاد،
د یعقوب علیه السلام اولاد چې کوم دی ته ویلی کېږي بني اسرائیل. نو قرآن مجید کې چې کوم اسرائیل ذکر دی نو دا یعقوب علیه السلام دی. بني اسرائیل چې کوم ذکر دی نو دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، 2 د یوې مورې وې، دا 10 د بلې مورو. دا یې واقعه به مخکې راځي، مخکې به کله راځي لا پته نه لګي، ډېر لرې ده که نه. سوره یوسف کې به واقعه راځي. نو ما خو خیال داسې ده چې په دې روژه کې به 1 غنټه 2 وله ورکو او دا به ووایو دغه شان که نه. او روژه به هم ثوابي کېږي، لنډېږي به نه د خیره ثوابي کېږي به. نو دا اراده مو ورته دغه شان شته، نو هغه ټیم کې به بیا مشوره کوو د خیره. نو دا خبره په څه پورې شوه؟ 12 زامن یو. نو دغه واقعه به مخکې راځي، لرې ده، نو هغې ته کوشش کوو چې په منډه ورنږدې شو. بهرحال دا د یعقوب علیه السلام اولاد د یوسف علیه السلام د واقعې دغه یو خلاصه ذکر کیږي چې د هغې د واقعې د یوسف علیه السلام د واقعې پس منظر کې دی لاړه مصر ته ورسېدل. په مصر کې بیا الله پاک موسی علیه السلام پیغمبر راولېږو، خو داسې وخت کې چې د بني اسرائیل د مصر د علاقې د هغه اصل اوسېدونکو غلامان شوي، قبطیان چې د کومې علاقې هغه فرعون والا اوسېدونکي وو، دا یې غلامان شوي. او الله پاک د دغه غلامۍ په دور کې موسی علیه السلام پیغمبر کو، او بیا د بني اسرائیلو سره یو نه ختمېدونکې سلسله د نعمتونو وچلوله چې پای کې د ټولو نه غټ نعمت د فرعون د غلامۍ نه ازادېدلو چې هغه دی الله پاک آزاد کړو. نو الله پاک به وخت په وخت د پیغمبر په ژبه باندې دي ته څه احکام هم رالیږل، ورته به ویل چې داسې به کوئ، نو دوی به او کوو به دا به ومنله باقاعده چې داسې به کوو. نو دوی به وعده وکړه، او چې بیا به هغه لږ وخت پکې واوښتلو بیا به وعده ماته کړه، بیا به هغه نه پوره کوله. نو الله پاک ورته بار بار دغه وایي چې وعده پوره کوئ، او د وعدې د ماتولو نه ویرېږئ نه الله هم په دغې راونیسي. نو دا موجوده بني اسرائیلو ته خطاب چې کوم دی، نو دا خو د نبي علیه السلام په زمانه کې چې کوم موجود دی مدینه منوره کې 3 ډلې د بني اسرائیلو دغلته موجودې وې، 3 قبیلې، بنو نذیر، بنو قینوقاع او بنو قریظه. دا مې تاسو ته ویلي وو که نه، تایر کړي هم دي بیا. نو دا 3 واړه ډلې دغه مدینه منوره کې موجود وې. نو الله پاک هغې ته احسانات انعامات ذکر کوي چې لږ خپل تاریخ وګورئ، ستاسو نیکونو سره ما څومره احسانات کړي، ستاسو نیکونو سره ما څومره ښېګړې کړي دي، تاسو د نیکونو نه ما وعدې اخیستې وې هغې ماتې کړي دي، او تاسو هم اوس د الله وعده ماتوئ چې الله ته مو دا ویلي چې تاسو بیا به منو، هغه وعدې خو تاسو کړي دي. وایئ چې تورات منو، نو دا هم یو وعده ده. تاسو وایئ چې موږ تورات منو، په تورات کې د دې نبي علیه السلام په باره کې چې کومې خبرې راغلي دي په کار چې تاسو اوس ایمان راوړئ که نه. نو دغه تفصیل مخکې را روان دی چې دی کم شیطانی کړي دي او د هغې په وجه ورته سزا کمه میلاو شوې ده، او دې سره الله کم احسانات انعامات کړي دي، هغه الله پاک ذکر کوي. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام تاسو یاد کړئ نعمتي التي زما هغه نعمت انعمت علیکم چې ما انعام کړی تاسو باندې، و اوفو بعهدي پوروالی وکړئ زما په وعده باندې، وعده پوره کړئ چې کوم ما سره کړې ده. اوفی بعهدکم زه به پوره کړم وعده تاسو سره چې مې څه وعده کړی چې تاسو د عمل یا ستاسو د وعدې پوره کولو نتیجه کې به زه دا تاسو له درکوم، نو هغه وعده تاسو پوره کړئ چې ما کوم وعده تاسو سره کړې هغه به هم پوره کړم. و ایایا فرهبون، او خاص زمانه ویریږئ. رهبت دا داسې یره ده چې د یو سړي په زړه کې د یو شي باره کې یره وي، او بیا د هغه یرې اثرات بهر د ده په شکل او بدن باندې ښکاره شي، په شکل او بدن هغه اثرات ښکاره شي چې او دا سړی ویرېدو. او نو که سړي له سپی پې اچانک غپ وکړي، خصوصا د ماشومان ته به د دې ډېره تجربه وي، سپی پې اچانک غپ وکړي او نو یو خو د ده زړه ویریږي، ټوپ ورسره ووایي او ورسره رنګ کې هم فرق راشي، غونه پې زیګ زیګ شي، او نو هغه دغه یرې ته رهبت ویلی کېږي. او بل تقوا ده چې د یو سړي په زړه کې یوه یره موجوده وي، اگر که د ده بهر اندامونو باندې د هغې اثرات نه ښکاري.
نو تقوا د تعلق د زړه سره دی، خو پکار ده چې هغه په بدن باندې بهر هم راښکاره شي چې په هغه زړه کې کومه یره د هغې په تقاضو باندې عمل وشي. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفِ بِعَهْدِكُمْ زبم پوره کم وعده تاسو سره، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او خاص زما نه ویریږئ. ایاک نعبدو ایاک نستعین کې تیر شوی که نه، خاص معنا مو کړې وه، خاص زما نه ویریږئ. وآمنو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن انزلتو چې ما نازل کړی دی. بما کې اشاره قرآن مجید ته ده، په دغه قرآن باندې ایمان راوړئ چې ما نازل کړی دی. اوسو مصدقا دا تصدیق کوونکی دی لما د هغه تورات معکم چې تاسو سره دی، چونکې خطاب بني اسرائیلو ته دی او بني اسرائیلو ته تورات او انجیل دواړه راغلی دي. موسی علیه السلام ته تورات ملاو شوی دی، خو عیسی علیه السلام هم دغه بني اسرائیلو ته راغلی. دا موسی علیه السلام دا په بني اسرائیلو کې مین زمانه کې پیغمبر دی. په بني اسرائیلو کې اولنی پیغمبر یوسف علیه السلام دی، اخرنی پکې عیسی علیه السلام دی. نو عیسی علیه السلام هم بني اسرائیلو ته راغلی دی، هغې ته هم انجیل کتاب راغلی دی. نو لما کې دواړه مراد شو چې تورات او انجیل ومنئ. په هغې کې دغه خبره شته چې آخري پیغمبر به راځي او هغه ته یو کتاب راځي، هغه کتاب باندې به تاسو ایمان راوړئ. ولا تکونو او تاسو مه کیږئ اول کافر به، اول کافر کیدونکي په دې باندې، تاسو مه کافر کیږئ په دې باندې. نو اول کافرین یعنی په دې علاقه کې نور هم ډېر شی خلک موجود دي، خو په پوهانو خلکو کې خو تاسو حسابېږئ، تاسو ته خلک پوهه خلک وایي. نو دی بني اسرائیلو دا به د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې دا به باقاعده فخر کو په دې کافرانو مشرکانو باندې. د مشرک زامنو ستاسو بل څه کار نشته، بوتانو ته په سجده پراته یې، مونږ مخکې نه هم ښه په هدایت باندې یو، آخري پیغمبر به راځي په هغه به ایمان راوړو، بیا په تاسو مونږ نور هم غوره یو. وکانو من قبل یستفتحون مخکې به راشي، دوی به فخر کو. نو الله پاک وایي چې تاسو ایمان راوړئ او د دې کافرانو نه په کفر کې مه مخکې کیږئ که نه، تاسو خو پویه خلک یې. ولا تشترو تاسو ماخلی بآیاتی فآیتونو دما ثمنن قلیلا، پیسې لګي دما په آیتونو باندې لګي پیسې ماخلی. نو یو معنا ده چې ولا تشترو بکتمان آیاتی ثمنن قلیلا. ما تورات کې د نبی علیه السلام صفتونه را لېږلي دي چې دا به په یو علاقه کې پیدا کیږي او بیا به د هغې علاقې خلک هغه مجبوره کوي دې ته چې هجرت وکړي، او بیا به یو داسې علاقې ته ځي. دا په تورات کې دا بیان دی، په تورات کې دا بیان دی چې داسې یو علاقې ته به ځي چې په هغې کې به نیغ نیغ چټانونه ولاړي، غرونه یعنې ګټې به پکې ولاړي، په هغې کې به دوه خوړګۍ وي، د کجورو ونې به پکې ډېرې وي. په دغه ځای کې یو علاقه داسې ده چې هغې ته به حره ویلی کېږي. حره مطلب دا چې کله زلزله وشي او لاوه راوځي، هغه په یو علاقه باندې خوره شي او دا وړي وړي ګیټۍ په هغې باندې ښکاري، هغې ته حره ویلی کېږي. دغه حره به پکې. نو دا صفتونه په مدینه منوره کې وو چې د مدینې منورې د نبي علیه السلام د راتلو نه مخکې یثرب نوم و. اوس به ورته څوک قصدن ارادتن یثرب نه وایي ښه، بلکې علماء کرامو دا مسله لیکلې ده چې دا قصدن ارادتن چا مدینې منورې ته یثرب ووي چې زه یثرب ته تللی مثلا د مدینې په ځای وي چې زه یثرب ته تللی وم، یا یثرب ته مې اراده ده، نو په ده باندې لازم دي چې دی به لس پیرې وایي چې مدینه منوره مدینه منوره مدینه منوره، او په کار د جلوس روپۍ صدقه هم ورکړي. د ولې یثرب ووي؟ دا نبی علیه السلام دا نوم بدل کړی دی، نو که دا ښه نوم وی نو هغه به نه بدلولی. د مکې هغه نه دی بدل کړی، مکې هغه صحیح نوم وایي، په ځای پرېښی دی. نو یثرب به څوک نه وایي. دې یهودیانو چې په هغه زمانه کې کله په تورات کې دا خبرې وکتې، نو وی چې یاره د دې پیغمبر امداد له رسېدل غواړي، په ده باندې ایمان راوړل غواړي او د ده سره به امداد کوو. نو دوی د علاقې لټولې چې کله مدینې منورې ته راورسېدل یثرب ته، نو هغلته دا نښې نښانې ټولې معلومې کړي چې یاره د پیغمبر د هجرت هغه ځای خو دا دی. نو دوی خواوشا یو خوا بل خوا دیره شو، یهودیان دیره شو. په دغه علاقې کې د مخکې نه اوس او خزرج یو دوه قبیلې مخکې نه آبادې وي. نو بس هغې سره دوی سازشونه شروع کړل. دا بني اسرائیل چې کوم دي که نه، دا د پخوا نه دغه شان دي. سازشونه شروع کړه، هغه دواړه په خپل منځ کې اړم کړه، اوس او خزرج والا په جګړه کړه. بس دوی به تنوکونه ترنګول
او تاسو جنگ کوئ نو چې دواړو قبیلو به جنگ وکړو او یوې ته به شکست وشو نو دی به د شکست خورده قبیلې خواله لاړه بېغمه شئ تاسو نن والو غواړه موږ د سره ملګري او بس تاسو بېغمه شئ چې څومره اسلحه غواړئ څومره خوراک غواړئ بس صرف د تورې چلولو دپاره لاس په کار دي نو تاسو کې خو کسان شته قابلان او تکړه کسان شته نو پیسې به وله په سود باندې ورکړې هغوی به پې اسلحه واغسته څه لږ لږ به پې خوراک واغستو او نو په بله قبیله به حمله وکړه چې هغې به شکست وخوړه دوی به هغې خواله بیا لاړه نو هغوی د دوی پکې خپل کاروبار او تجارت روانو او هغوی به خپل منځ کې یو بل سره جنګېده او نو اوس په دې ځای کې یو خبره بله وشوه چې دا کم په دې کې غټان او سرداران خلک و سرمایه ورسره وه نو هغه سرمایهداره خلکو د تورات ماهرینو خواله راله او ورته به وی چې ګوره زمونږ تجارت روان دی دا خلک خپل منځ په جګړه دي که یو بل سرونه ماتوي کار څه چې کوي زمونږ پیسه مونږ ته پکې ګټه میلاویږي پیسې میلاویږي ځمکې پکې میلاویږي دغه شانې پکې خوراکونه هم میلاویږي څاروي هم پکې میلاویږي باغونه پکې میلاویږي او تاسو له پکې باقاعده یې څه میلاویږي د تورات چې دا کم پوهانو تاسو ته پکې باقاعده حصه میلاویږي خو که فرض که په موجوده زمانه کې دغه پیغمبر دی علاقې ته هجرت وکړي تاسو چې څنګه وایئ چې دی علاقې ته به راځي او مونږ د هغه ملګرتیا وکړو نو د دنیا د هر څه خو زموږ د لاسه لاړه نو تاسو داسې وکئ چې دا کم صفتونه د نبي علیه صلات وسلام په دې تورات کې ذکر دي دا بدل کئ دا پټ کئ او یا خو ته کټ کئ او یا بدل کئ چې د نبی علیه صلات وسلام قد به درمیانه وي تورات کې داسې و مثلا نو تاسو ووایئ چې دا به دنګ وي د هغه ویښته به داسې نو تاسو هغه بدل کئ په دې علاقه کې به ځینې علاقه پکې بدل کئ داسې یا پکې خبرې پټې کئ څه ته کټ کئ څه بدل کئ نو دی هغې ته تن کېښودو د پیسو دپاره پیسې واغستې په څه باندې بکتمان آیاتي یا بتحریف آیاتي په بدلولو د آیاتونو یا په پټولو د آیاتونو د الله پاک باندې دي پیسې واغستې نه الله وایي په دغه پیسې مه اخلئ ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا تاسو مه اخلئ په تحریف د آیاتونو زما باندې لږې غوندې پیسې نو څه مطلب چې ډېرې پې اخلئ ډېرې پې اخلئ ډېرې اخیستلو اجازت هم ځکه نشته چې الله پاک نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د الله پاک په نسبانې د دې ټولې دنیا حیثیت د ماشي د وزر عمره وې نو کافر له به ته 1 روپۍ نه وې ورکړي یعنې د ټولې دنیا حیثیت د الله په نسبانې د ماشي د وزر عمره نه دی نو که د الله د آیتونو په بدله کې څوک دا ټوله دنیا مو واخلي نو داسې شوه لکه د ماشي وزر یې چې واغستو نو دا لږه شوه که ډېره شوه نو ټوله دنیا هم که څوک چاله ورکوي که نه خو چې د الله آیت بدلوي نو د لږې پیسې واغستې مطلب چې سره پې اخلی ما هېڅ شی پې مه اخلی نو آیتونه مه بدلوئ مطلب دا شو ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا تاسو مه اخلی په آیتونو زما باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي و ایایا فتقون او خاص زما نه ویریږئ نو په آیتونو باندې پیسې مه اخلی په ختم باندې پیسې او په دم باندې پیسې دغه باس به یو ځای کې کوو د خیره سره هغه را روان دی نه دغه سوال مه کوه فلحال چې روجې ته نږدې وکړو چې خلک پې پوه شي ولا تلبسوا الحق بالباطل مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره وتکتموا الحق او مه پټوئ حق وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ چې دا حق پټول لویه ګناه ده وتکتموا الحق یا خو پکې لا مقدر دی ولا تکتموا الحق حق مه پټوئ ولا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق حق ګډوډ کوئ مه او حق پټوئ مه چې د نبي علیه السلام باره کې به ته کله د جاهلانو تپوس وکړو دا چې کم ناپوهه خلک وو کم امیان خلک وو هغوی به ته تپوس وکړو څنګه یاره د دې پیغمبر باره کې مو څه خیال دی دا هغه نه دی دا هغه نه دی چې تورات کې کم صفتونه ذکر شوي دي هغه صفات په ده کې موجود نشته نو دا به دی هغه حق پټ کو او لا تلبسوا الحق بالباطل دا حق د باطل سره مه ګډوډ کوئ دی به داسې خبره پکې هم وکړه چې مړه تاسو بېغمه شئ چې هغه کله راغی موږ به درته ووایو کله راغی موږ به درته ووایو هغه صحیح پیغمبر که کله راغی نعوذ بالله نبي علیه السلام ته به د غلط پیغمبر نسبت وکړو نو صحیح ته غلط ویل دا حق باطل ګډوډ کول شو
ان الله پاک وایي چې تاسو حق او باطل مه ګډوډ کوئ. التباس معنا یو سړي باندې یو شی ګډوډ کېدل، لکه چې سړی په سلاره باندې روان وي، یو ځای کې داسې دوه لارې ورته مخې ته راشي، دی په فکر شي چې په کومه لاړ شم، دا به صحیح و که دا به صحیح. نو اوس په ما باندې یو سړی مثلا اعتماد کوي، اوس خبرې باره کې رانه تپوس وکړي او زه ورته یم چې که دا دې وکړه هم ښه ده او که دا دې وکړه هم ښه ده. نو سړی مې کنفیوز کړو که نه، هم مې کنفیوز کړو چې دا سلار مې ورته صحیح ونه ښوده. او نو دا ځینې یهودیانو چې هغه به د تورات ماهرینو، هغوی سره به څه لږه لږه یره د الله وایي چې یره څه دغه نو هغوی به خلکو ته داسې خبره کوله چې یره نه شو ویلی نو چې هغه دی او که بل څوک نه شو ویلی، کیدی شي صحیح او کیدی شي هغه نه. نو خلک به کنفیوز کړه. نو چا به پکې دا د هغوی د تپوس په وجه باندې ځینې او پکې ګمراهان هم شو په دغه وجه باندې. نو الله وایي تاسو ښه په دې پوهېږئ چې دا د الله پیغمبر دی، په دې پوهېږئ چې دا حق پټول لویه ګناه ده، په دې پوهېږئ دا التباس د حق په چا باندې حق ګډوډ کول دا هم لویه ګناه ده. هغې باوجود بیا لګیا یې، دا څومره نقصان تاسو کوئ. هغه ابتلاس راځي چې التباس به نه راځي. تلبس یتلبس بجودا راځي او بلس یبلس ابلیس چې کوم دی هغه بیا یا ابلس یبلس هغه بل باب راځي جی. او نو دا اگر چې دا کار شیطانی کار دی چې دا شیطان په خلکو باندې هم دغه شان یو شی ګډوډ کوي، نو تلبیس ابلیس چې کوم راځي نو هغه په دغه معنا باندې دی. انو الله پاک وایي چې تاسو حق په چا باندې ګډوډ کوئ مه او دا پټوئ مه. نو اوس چې کله یو سړی داسې کارونه کوي چې حق خبره پټوي یا په خلکو باندې داسې خبره ګډوډه کوي، د هغې د ګمراهۍ کوشش کوي، دا بنیادي وجه صحیح چې ده کې دنیا پرستی او په ده کې د عهدې لالچ وي. یهودیانو چې په نبي علیه السلام باندې مکه معظمه کې مدینه منوره کې ایمان نه دی راوړی، د هغې خلاصتاً دوه خبرې علماو ذکر کړي، یو حب جاه او بل حب مال. حب جاه معنی د مرتبه محبت، د سردارۍ محبت، د عزت او احترام محبت، او بل حب مال د مال محبت. دی د مال د محبت د وجې نه دا نه برداشت کوله چې زمونږ هغه حیثیت د نبي علیه السلام ته میلاو شي، ځکه په دغه علاقه کې دوی نیکان خلک ګڼلی شو او نیکانو خلکو خواله خو خلک راځي نو بیا ورله ماشومان هم راړي دا راله دم کا او دا پلانې مسله د هغې له راله تعویض وکړه او دا راشي زموږ په کور کې ختم وکړئ، نو بس دا بیا په هغې باندې ډېرې ډېرې پیسې هم کله میلاوي، ډېرې ډېرې پیسې هم پرې میلاوي او خلک ورته عزت او احترام هم د دغه دین د وجې نه ورکوي. نو چې کله یوې علاقې ته داسې څوک راشي چې هغه ته خلک لوی حیثیت ورکړي یا ته د عزت او احترام ورکړي، نو د هغه علاقې چې مخکینی موجود کم خلک یې که نه نو هغې باندې ښه نه لګي. اوس که دې علاقې ته د بهر نه څوک راشي او هغه بله ورته چې زه الیکشن ته ودرېږم او خلک ورسره ملګرتیا هم وکړي او هغه یې مینې شي، دا موجوده چې کوم مینېګان او امپیګان دي یا د هغې چې کوم مشران ملګري دي هغې به ښه لګي، دا ښه نه لګي که نه. نو د دنیا په سطح باندې چې دغه شانې سوچ دی، نو د یهودیانو د دین په حواله باندې هم دغه سوچ و چې نن مونږ ته دا حیثیت میلاو دی چې خلک راته ملا صاحب وایي، خلک راته عزت او احترام راکوي او نظرانې راته هم راوړي. او نو که دا نبي علیه السلام مونږ ومنو دی خلکو ته مو وایي چې دا هغه صحیح پیغمبر دی، نو بیا خو په دې باندې ایمان راوړي، سردار به هم دی شي او پیسې به هم دله راځي، بیا زموږ کاروبار خرابي. او نو حب جاه او حب مال د هغې د وجه نه دی د نبي علیه السلام په باره کې صحیح خبره خلکو ته ونه ښودله. نو الله پاک وایي چې دغه د دنیا سره محبت او د مرتبې سره محبت پیدا کېږي د روحاني کمزورۍ د وجې نه، چې روح کله کمزوری نو دی په دنیا کې خوشحالی، روح چې کمزوری که نه دی په دنیا کې خوشحالی، او چې روح طاقتوري نو دی آخرت ته کوشش کوي چې زه د خپل ځای ته ورسم، کوم چې زما اصل ځای دی زه د هغې ته ورسم، نو هغې ته کوشش کوي، نو دی دنیا ته به ډېره توجه نه کوي، د دنیا ډېره پروا نه کوي، نو دی روحاني ته ور کمزوری شوی دی. د روحانیت د مضبوطولو دپاره د الله عبادت پکار دی. نو عبادت بیا په دوه قسمه دی چې دا مرتبه هغه غواړي نو دا تا کې تکبر پیدا کوي، مونځ وکړه چې هغه دې ختم شي، او دا چې کوم د مال او د مالدارۍ دپاره ته خبره یو پټوي او په دنیا په دین باندې پیسې اخلي، نو آتو الزکات زکات ورکړه چې د مال سره د محبت کم شي. نو دا دواړه
عبادتونه الله پاک خودل د روحاني طاقت حاصلول لپاره. واقیموا الصلاة قائم کئ منځ، واتوا الزکات ورکئ زکات، ورکعوا مع الراکعين او رکوع وکئ د رکوع کوونکو سره، یعنی صلوا مع المصلين، منځ کوونکو سره منځ وکئ. منځ کوونکو سره منځ وکئ مطلب د جمع سره منځ وکئ. منځ فرض دی په هر بالغ نارینه زنانه مسلمان باندې، او جماعت سره منځ فرض دی په هر نارینه بالغ باندې. جماعت سره نو جماعت د جماعت سره منځ د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مسلک دی چې هغه بغیر جمع اډو منځ کیږي نه، او چې څوک ځان لمونځ کوي که نه دغه اډو منځ نه دی. امام مالک رحمه الله فرمایي وایي جمع واجب ده، بغیر جمع کچا منځ وکړو او ټیم لاو او بیا جمع کېده یا د تر څوک میلاو شو او جمع یې کولی شوه نو پکار ده چې دوباره دغه منځ وکړي. امام شافعي رحمه الله فرمایي واجب ده، خو کچا بې جمع منځ وکړو په ټیم کې وکړو نو منځ یې وشو، دوباره کول پې نشته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په جمع سره منځ کول سنت موکد دي. موکد دي خو اشد التاکید، یعنی دا په سختۍ سره د دې تاکید کړی شوی ده چې خامخا جمع سره منځ کوئ. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زړه مې غواړي چې خلک جمع ته جومات ته حاضر شي، زه په خپل ځای باندې څوک جمع ته مخکې کم او بیا ځان سره یو څو ځوانان واخلم او دا کم نارینه چې کورونو کې ناست دي کورونو کې منځ کوي کورونو ته اور واچو. خو بیا مې دغه سوچ راشي چې یاره زنانه دي پکې، ماشومان دي پکې، هغوی ته نقصان رسي په دې باندې، نو مطلب دا چې دا کار به مې خامخا کړی وی خو زنانه او نارینه د وجې نه مې ونه کړو. نو په دې سختۍ په وجه باندې د علماء کرامو دا مسلک دی چې کم سړی په کور کې منځ کول عادت وګرځوي، په کور کې منځ کول عادت وګرځوي، دی بیمار نه دی، دته بل څه عذر نشته او دی جومات ته قصدن عمدن جمع له نه ځي، نو د یو وخته پورې څه ګزاره به ورسره وکړو، خو چې دی عادت وګرځو نو بیا به کور کې مونځ نه کېږي. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وفرمایل وی دا په سترګو نابینا یم اړوند یم نشم راتلی جومات ته. نبي علیه السلام وی زه کور کې مونځ کوم. داسې لا دروازې ته نه ورسېدلی، دروازې ته نه ورسېدلی. نبي علیه السلام صحابي ته وی ته راوګرځوه، چې راوګرځوه چې جومات کې اذان کېږي ستا کور ته اواز در رسي؟ او چې زما کور ته اواز را رسي، وی راځي به جومات ته، کړوند یم به راځي. نو اوس خو شکر وباسئ کور ګوټ ته م اوازونه نه وسي، نو که ته ډېر لرې د جومات ته خو اواز درته در رسي، او جوماتونه هم نږدې نږدې شوي دي. که ګل حسین لا په چت باندې ودرېږي بغیر لوډ سپیکره اذان کوي نو هم دغه ځایونو ته رسي، کوم ته اوس لوډ سپیکر رسوي. نو بهرحال چې چاته آواز د اذان رسي پکار ده چې هغه جومات ته حاضرېږي. عادت یې جوړول نه دي پکار، وقتي طور چرته یو مونځ دوه هغه که د سستۍ د وجې نه وشي نو الله به پرې دومره پکړ نه کوي، خو پوخ عادت جوړول چې بیخي جومات ته شا کړي نو دا غلطه خبره ده. دې وجې نه الله پاک وایي ورکعوا مع الراکعین، د رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. نو رکوع کوونکي خو په کورونو کې هم ډېر شی دي، خو په جمع رکوع چې څوک کوي نه هغه په جومات کې. دغه بس دی. قلنا اهبطوا منها جميعا، وویل مونږ دې ته چې وځئ کوز شئ د دې جنت نه ټول. فاما یاتینکم، کله چې راغی تاسو ته مني زما طرف نه هدن هدایت، فمن تبع هدای، چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم، نه به وي یره دوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن وي. والذین کفروا، کسان چې کفر یې کړی دی، وکذبوا، تکذیب یې کړی بآیاتنا زموږ د آیتونو، اولئک اصحاب النار، دغه ملګري د اور دي، هم فیها خالدون دي، او په دې کې همیشه وي. یا بني اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، تاسو یاد کړئ نعمتي التي، نعمت زما هغه، انعمت علیکم چې ما انعام کړی تاسو باندې، و اوفوا بعهدي، او پوره کوي وعده زما، اوفي بعهدکم، پوره به کوم وعده تاسو سره، و ایایا فرهبون، خاص ما نه ویریږئ. و آمنو، ایمان راوړئ، بما په قرآن انزلتم چې ما نازل کړی دی، مصدقا چې تصدیق کوونکی دی، لما د هغه تورات و انجیل معکم چې تاسو سره دي،
वला तकूनु तासु मकेगे अव्वल काफिरिन बिहा अव्वल काफिर कीदुन के देबाने वला तश्तरू तासु माखले बे आयाती पपटवलु दायतुन जमा बाने बे आयाती पबदलवलु दायतुन जमा बाने समनन कलीला पैसे लगे व इया फत्तकून खास मानव यरेगे वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल और मगड़ वड़ कवे हक़ द बातिल सर व तक्तुमुल हक़ हालदार चे तासु पटवे हक़ या वला तक्तुमुल हक़ म पटवे हक़ वांतुम तालमून और तासु खपोएगे जदा हक़ पटवल्लु ए गुनादा वाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात कायम के मुज़ वर के ज़कात वरकऊ मअर राकिईन और रुकू कौन को सरा यानी सल्लु मअल मुसल्लीन जमात सर मुंजु कई। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनल कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वज़कुरना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि।